که څوک دا غواړي چې په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار وکم او یا ما سره د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب کې خبرې وکړي نو هغه حضرات دغه ویډیو مکمل وګوري او د ثواب په نیت د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شیر کړي. مسلمانانو ورنو د هر مسلمان دا تمناوي چې زه په خوب کې د خپل محبوب پیغمبر سره دیدار وکم او د هغه سره خبرې وکم. د هر مسلمان دا خواهش وي. نو انشاءالله په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره داسې یو مختصر او اسان او ډیر مجرب عمل دا به زه تاسو سره شیر کوم. انشاءالله په دې سره به الله رب العزت ستاسو دغه بهترین او قیمتي ارمان پوره کوي انشاءالله. شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله هغه په خپل کتاب کې لیکي چې د کم مسلمان دا تمناوي چې زه په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکم، دیدار وکم، خبرې وکم، نو هغه به داسې کار وکړي چې د جمعې په شپه به وایي چې کم ټایم دا وده کېږي دغه ټایم کې به دی 2 رکاته مونځ وکړي، 2 رکاته نفل مونځ به وکړي او په اول رکات کې چې کله دی ولضالین امین ووایي نو 11 پیرې 11 مرتبه 11 مرتبه به وایي دی آیات الکرسی ووایي په اولني رکات کې، بیا به خپل رکات مکمل کړي. په دویم رکات کې به سورت اخلاص 11 پیرې ووایي، 11 مرتبه 11 مرتبه به دی سورت اخلاص ووایي. هغې نه پس به دی خپل مونځ پوره کړي. چې کله دی خپل مونځ پوره کړي سلام یې واړولو دعا نه مخکې به وایي دی 100 مرتبه 100 پیرې به وایي دا درود پاک وایي. مختصر درود پاک دی انشاءالله په دې سکرین به موږ تاسو ته ولیکو، ډېر اسان دی. هغه درود پاک دا دی: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. 100 پیرې به دا ووایي. خو دا درود به په داسې حالت کې وایي چې تا ته خوب راشي او په دې درمیان کې ته وده شي. نو انشاءالله د الله په فضل سره په اوله جمعه که په اوله جمعه نه نو په دویمه جمعه په دریمه جمعه به انشاءالله ستاسو دغه قیمتي مراد پوره شي او الله رب العزت به ستاسو ملاقات په خوب کې د دوانو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره وکړي. دا عمل انتهایی مجرب دی. الحمدلله په دې باندې زمونږ استادانو مونږه زمونږ ملګرو په دې باندې ټولو هغې دا تجربه کړی دی دغه عمل او دې باندې عمل کړی دی. الله د هغې ټولو دغه قیمتي مراد پوره کړی دی. نو انشاءالله په دې باندې تاسو هم عمل وکئ. خو شرط پکې دا دی، دا خبره ځان سره نوټ کئ چې کم مسلمان دا عمل کوي او د هغه خواهش دا وي چې زما د په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي، د هغه سره خبرې وشي او دیدار وشي، نو شرط به پکې دا وي چې دا مسلمان به د هر قسمه وړې او غټې ګناه نه ځان ساتي. بل دا خبره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره سنت دي په هغې باندې به عمل کوي. ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کول غواړي، د هغه سره د هغه دیدار کول غواړي، نو شرط به پکې دا وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم سنت مبارک دي چې په هغې باندې موږ تاسو عمل وکړو او بل د هر قسمه ګناه نه به ځان ساتو او د جمعې په شپه باندې به دا عمل کوو. څنګه چې د جمعې شپه شي مونځ دې وکړو، روټۍ دې وخوړه، کم ټایم ستا د خوب دی، دغه درمیان کې به ته دغه عمل کې او د جمعې نه تر بلې جمعې پورې چې کله بیا د عمل کې نو په دې درمیان کې چې څومره ورځې دي د درود شریف اهتمام به ډېر کوې. درود پاک په څو قسمه دی، د ټول نه بهترین درود ابراهیمي دی کم چې موږ تاسو مونځ کې وایو: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. که څوک دا نشي ویلی نو اسان درود دا دی مختصر: صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. نو انشاءالله که چا په دې طریقه باندې عمل وکړو، ګناهونه پرېښود او د دغې طریقې چې کومه مونږ بیان کړ په دې باندې عمل وکړو، نو انشاءالله په اوله جمعه که په اوله جمعه نه نو په دویمه په دریمه به انشاءالله خامخا ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کیږي. الله جل شانه دې زمونږ او ستاسو د قیمتي مراد چې دیدار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی زمونږ پوره کړي، الله یې زمونږ نصیب کړي او د ثواب په نیت دغه ویډیو نور مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.